أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة انفال پارا نمبر 9 رکو نمبر 3 آیات نمبر 20 21 22 23 سلور آیاتونه چې نه هغه به ویل کېږي. د رکو د ماقبل رکو سره چې نو هغه ربط او مناسبت نو ماقبل رکو سره ربط او مناسبت چې نو هغه دا دی چې په هغې کې الله جل جلاله چې نو هغه ذکر کړل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. دې الله جل جلاله شکست په دې وجه باندې چې نو هغه ورکړلو چې دوی د الله او د الله رسول چې دی نو هغه مخالفت کړو. نو اوس دې رکو کې الله رب العزت مسلمانان ته خطاب کوي تاسو ته چې ګورئ دا څه میلاو شول نو دا د الله او د الله د رسول په اطاعت کې درته میلاو شو. نو که تاسو غواړئ چې تاسو همیشه دپاره دغه شان کامیاب او کامران شئ نو د الله او د الله د رسول کامل اطاعت چې دی نو هغه کوئ. او څوک چې الله او د الله د رسول کامل اطاعت نه کوي نو دغه کسان چې دی نو هغه چرته هم کامیاب او کامران کېدلی نشي. نو ځکه الله وایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو اطیعوا الله ورسوله تاسو د الله او د هغه د رسول اطاعت وکړئ ولا تولوا عنه وانتم تسمعون تاسو چې نه هغه ما وړئ مخ ماړوئ د ده نه یعنې د الله او د الله د رسول نه چې دی نو هغه مخ ماړوئ وانتم تسمعون حال دا نه چې تاسو اورئ یعنې تاسو چې نو هغه ښه اورئ او د اورېدلو باوجود بیا چې دی نو هغه مخ واړئ نو داسې مه کېږئ دغه کار چې دی نو هغه د کافرانو دی. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي د اورېدلو حق اورېدلو د هغې څلور چې دی نو هغه د اورېدلو څلور درجې دي د اورېدلو څلور چې دی نو هغه درجې دي او بیا دغه څلور درجو کې څلور قسمه خلق دي. نو اولنۍ درجه د اورېدلو د هغه دا ده چې سړی چې دی نو هغه په غوږونو باندې واوري خو په دې باندې نه پوه شي نه په دې باندې اعتماد او اعتقاد وساتي او نه پې عمل وکړي وای خوري خو نه پې پوه شي ځان پې چې نو آپ هم نه کړي اعتقاد د دغې چې نو عقیده هم نه لري اعتماد پې هم نه کوي او عمل پې هم نه کوي نو دا اورېدل هېڅ فایده چې دی نو هغه نه ورکوي. لکه مثال په طور کې د مکې مشرکان او کافرانو اورېدل به خو دا درې واړه خبرې پکې نه وي. دویمه درجه چې دی نو هغه دا ده چې سړی واوري په غوږونو سره په دې باندې پوه هم شي او واوري هم خو درېیم او څلورمه خبره پکې نه وي د دې عقیده هم نه لري او د عقیدې نه لرلو سره چې دی نو هغه څه کوي عمل پې هم نه کوي نو دا چې دی نو هغه هم بد خلک دي. دا طریقه چې دی نو هغه د منافقانو وه. منافقانو به اورېدل هم ځان به چې دی نو هغه پې هم پوه کړو خو د دغې کلام عقیده به چې دی نو هغه به یې نه لرله د الله د پیغمبر د اطاعت چې دی نو هغه عقیده به یې نه لرله په دې باندې به عمل چې دی نو هغه یې نه کولو. نو دویم درجه دا چې دی نو هغه د منافقانو ده. درېیمه درجه چې دی نو هغه دا ده چې سړی په غوږونو سره واوري هم ځان پې هم پوه کړي او د دې عقیده هم لري چې دا زما د الله حکم دی زما د پیغمبر طریقه ده دا حق او سچ دی خو عمل پې نه کوي. نو دا چې نو هغه زموږ او ستاسو په شان ګناهګار مسلمانان دي چې دوی چې نو هغه حق او سچ ګڼي دا د الله کلام دی د الله د پیغمبر طریقه ده اوري هم ده او دې چې نو هغه څه کوي په دې باندې چې نو هغه پوه هم شي چې دا ماته د خدای کلام بیانېږي دا ماته د الله حکم بیانېږي پوه پې هم شي عقیده لري چې دا هم د الله د طرف نه دی او په دې باندې ایمان راوړل فرض دي عقیده هم لري خو عمل پې نه کوي.
لکه اوس چې مونږ وګورو په خپله زموږ په دې معاشره کې چې ټول دغه شی دی، الله دې راته دا ګناه معاف کړي. دا نه چې په دې به ګورې ولاړ یو، نه دا به ختمو د ځان نه. نو دې نو هغه څه کوي دغه ونه کوي. نو دا درجه چې نو هغه د ګناهګار مسلمانانو ده. او څلورمه درجه نو هغه د کاملین ده. واورېدلې هم، ځان پې هم پاکو، عقیده یې هم د دې چې نو د حق او سچ کېدلو وساتله، او بیا په هغې باندې عمل هم وکړو. نو دا کاملین مؤمنین دي. الله دې موږ د دغې نه جوړ کړي. نو د کامل مؤمن درجه هغه دا ده. نو ځکه الله وی ولا تولوا، اصل کې دا وته نو هغه ولا تولوا مخاطب صيغه، او مخ ماړوي تاسو د دینه وانتم تسمعون، حال دا دی چې تاسو اورئ. سره د واورېدو سره د پوهې بیا چې نو هغه عمل نه کوئ، نو داسې مه کوئ. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، الله وایي تاسو د هغې خلکو به شانتې مه کېږئ چې چا چې نو هغو به ویلو سمعنا، یعنی یهود نصارا یا مشرکین منافقین ټول چې نو هغه د مراد کېدلی شي. دوی به ویې سمعنا موږ واورېدلو، وهم لا یسمعون، الله وایي حالن کې دوی نه اورېدلي نه ولو، او یې موږ واورېدلو. نو د نه اورېدلو نه مقصود هغه اولني دوه دي چې وای خورېدل خو عمل یې پې نه کولو، عقیده یې نه ساتله، په دې باندې یقین چې نو هغه یې نه کولو. نو چې عمل پې نه وي او دغه سره عقیده چې نو هغه نه ساتي، ځان پې پوه نه کړي، نو دغه اورېدل دا د نه اورېدلو چې نو هغه مترادف او برابر دي. ځکه اورېدلو مقصود خدای چې دی او په دې باندې بیا عمل کوي. نو چې دغه عمل پې نه وي، نو دا د نه اورېدلو چې نو هغه څه برابر دی. نو چې کله داسې وي، نو دغه انسان مقام او درجه څه ده. نو دریم آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه بیا د هغه مقام او درجه آیت نمبر 22 کې وایي ان شر الدواب عند الله، د الله په نسبت دوام دا د دابه جمع ده. دابه ویل کېږي هر سال لرونکی، هر ګرځېدونکی. بیا په دغه اعتبار سره په دې کې انسان هم داخل دی. نو الله وی په سال لرونکو کې د ټولو نه بدترین شیزو د الله په نسبت باندې د سال لرونکو کې د ټولو نه بدترین الصم کڼ، البکم ګونګې، الذین هغه لا یعقلون چې عقل نه لري. یعنی د اور د کڼ هم وي او د ړوند چې نو هغه هم وي، چاړه چې نو هغه هم وي. نو اوس خو مونږ ګورو غوږونه موشتی، خبرې چې نو هغه کو، چاړهګان نه یو، ژبه موشتی، لیدل چې نو هغه کو، وړاندې چې نو هغه نه یو. الله وی دا بدترین خلک دی په دې کې. ولی دی په دې باندې حق اورېدل نه کوي. چې حق نه اوري، نو دا چې نو الله رب العزت وی دا بدترین چې نو هغه په سالرونو کې دا د ټولو نه بدترین شی دی. دغه شانتي دی په دې باندې چې نو هغه کونډ دی، د حق پې نه اوري. نو چې حق پې نه اوري، دا چې نو هغه بدترین سړی دی. البکمو حق نه وی په ژبه باندې، د حق چې نو هغه نه وی، نو دا چې نو هغه په سالرونو کې د ټولو نه بدترین دی. دغه شان د هغې سره حق نه ایني په سالرونو کې چې نو هغه د الله په نس، الله زما په نس د دې نه بدتر چې نو هغه بل څوک نشته. اوس وګورو مخکې دور کې چې نو هغه کافران بول، یهود نصارا چې نو هغه خلک ول، اگر چې د دنیا په اعتبار سره د هغوی چې نو هغه ډېره پوهه ده، مونږ خلک ورته هم ډېر قابلان عقلمند وایو، د هغوی ځان ته پخپله هم وایي. الله وایي دا چې نو هغه بدترین د ساورونه هم بدتر دي. ولی ساوری چې نو هغه خو خبره نشي کولی، خبره د فهم چې نو هغه نشي اورېدلی، خو د هغه ته چې تو اشاره یا سکې نو په هغې بیا هم پوهېږي. خپل چې نو هغه مطلوب هغې اصلول چې نو هغه کولی شي، دوی هغه شانتې هم نشي کولی. که خیال مو کړی مخکې چې نو هغه تیر شوي ولو صورت انعام کې چې نو د هغوی قسم تیره شوي، صورت آل عمران کې. نو هلته موږ ویلو دوی ته الله وی تاسو د تسلیس عقیدې نه چې نو هغه بچي. دوی وی د دنیا دا نظام عیسایانو د عقیده ده که نه، دنیا نظام چې نو هغه درې اقانیم چلی، دا د رکن ته ویلی کېږي اقانیم. یعنی دا چې نو هغه درې ارکان دي د دې دپاره، درې خدایان دي، یو الله دی، یو چې نو عیسی علیه السلام دی، یو جبریل دی، او یو عقیده چې نو هغه قضا پکې دا د قبیله چې هغوی چې نو هغه سره دریم چې نو هغه د جبریل علیه السلام په ځای باندې چې نو بیبي مریم وایي. اوس د عقل نه چې نو بالاتر خبره کوي چې تا ورته دا څنګه نه، دا خو د عقیده د توحید نه چې نو هغه خلاف دی. جو به 1 3 دی او 3 1 دی، دا چې نو هغه کې دی. یا لکه دا کومه فلسفه ده، دا کم منطق دی، په دې خو څوک پوه نه شو. کتاب ورته چې 1 2 او 2 1 کېدی شي، وی نه
که دا ورته چې 4 1 او 1 4 کېدی شي وینا نو بیا خو 3 هم چې 1 3 او 3 1 کېدی نه شي وینا وی دا کېدی شي. اوس دا عقل نه مونږ ټول دا غوي چې هغه په نقش قدم ګرځو دا غوي حلیه اختیارو دا غوي پیشن اختیارو دا غوي د جنو هغه مونږ عقلان چې هغه دا غوي اتباع کړو الان کې دا دومره عقل نشتی بیا چې هغه د دنیا د نظام چلول کې دي چې او سره شریک دي نو کته ورته وی چې عیسی علیه السلام چې نو العیاذ بالله هغه چې هغه پانس کړی شو وای او نو الته موږ ویلي یو عقیده دا غوي دا هم ولا کنه چې الله رب العزت چې نو هغه عیسی علیه السلام دا بعینه الله دی ځکه د ته چې عیسی علیه السلام ته د الله چې نو العیاذ بالله حلول کړي نه وتلې دی وته نو کتا ورته چې دا الله عیسی علیه السلام چې کله چې نو هغه پانس شو نو ظاهر د عیسی نو الله سره هم مړ شو العیاذ بالله جدوینا نو عیسی علیه السلام چې مړ شو نو دنیا د نظام بیا څنګه چلیږي چې بیا د قضیه کې ګیره بیا چې هغه نه پوهېږي که ته ورته چې د عیسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې چې دا دنیا چلیدله دا چا چلوله بیبي مریم نه مخکې چې هغه چلیدله نو دومره د عقل نه خلاص دی خو د هغې کې نو ځکه الله وایي ګورې د دنیا شیزونو باندې بچا ته عقلمند دی. عقلمند انسان هغه دی چې د خپل رب وپېژني. عقلمند انسان هغه دی چې د خپل رب وپېژني. کمې پورې چې انسان خپل رب نه پېژندلی خپل خالق نه پېژندلی د هغه حکم ته یې غاړه نه ښودلی دا چې الله په خپله وایي زما وینا نه ده د بل چا وینا نه ده. الله وایي دا چې اولئک کالانعام د ساوري په شان دی بل اضل د ساوري نه چې هغه هم بدتر دی خیر که جزی چې هغه د انسان ده بلکې الله وایي په څومره سان لرونکي چې څونه هم چې هغه شیزونه راځي په هغې ټولو کې د ټولو نه بدترین چې هغه دا دی. الله دې موږ د دغه صفت نه محفوظ کړي. ولو علم الله فیهم الله وایي که چېرې الله پېژندلی الله ته پته وي چې هغه په دې کې خیر دی لا اسمعهم نو خامخا به دوی ته ورولو خو ولو اسمعهم خو دې کې خیر نشته دې کې طلب چې هغه د خیر نشته ولی ولو اسمعهم لتولوا که دوی ته چې الله پاک واهم رہی دوی د واورولې شي هم نو دوی مخ اړوي وهم معرضون او دوی اعراض کوونکي. اوس وګورئ ډېر اکثر چې هغه دا خبره یاره ماته دا مسله معلومه نه وه که دا مسله ماته معلومه وي دغې تو ته مسله بیان کې بیانه ارسه ټول ورته مینو انوای بیا به هم دقه خپله کوي نو الله وایي د کې خیر نشتی. نو چې مسله معلومه نه ده خو یو شان ګناهګار خو چې مسله معلومه شوله بیا خو بل شان ګناهګار شي اوس هم په حق باندې چلیږي بیا چا ښځه باندې چا لور باندې چا زوی باندې چا سو چا څه بهرحال نو الله وایي که چېرته دوی کې الله پاک ته پته وي چې خیر باندې به دوی راځي نو دوی ته بیا ورولي ولو خو دوی باندې دوی خیر باندې نه راځي که بل دوی ته د خیر واورې هم دوی بیا هم د هغې نه روګرداني کوي خپل خواهشاتو باندې چې دی نو هغه چلیږي. الله دې موږ د خواهشاتو د اتباع نه وساتي. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اطیعوا الله حکم ومنئ تابعداري وکړئ د الله ورسوله او د هغه د رسول ولا تولوا عنه او مخ مه اړوئ د هغه نه وانتم تسمعون او حال دا دی چې تاسو اورئ ولا تکونوا او مه کېږئ تاسو کالذین په شان دای کسانو قالو چې ویلو سمعنا مونږ واورېدل وهم لا یسمعون او دوی نه اورېدلي ان شر الدواب بشک چې هغه زیات خراب او په سالرونو کې عند الله د الله په نسبت باندې الصم هغه کاڼه البکم او ګونګیان خلق دي کم الذين هغه لا یعقلون چې عقل نه لري ولو علم الله او کچری پیژندې الله پاک فیهم په دې کې خیرا څه خیر لا اسمعهم نو خامخا به اورولي دوی ته ولو او کچری اسمعهم دی تواورولې شي هم لتولوا نو دوی مخ اړوي وهم او دوی معرضون مخ اړون کې اعراض کوونکي دي.